أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. صدقت يا رب العالمين. دې سورت چې د صدا وجدي د سبا نو ورکول شوی د سورت سبا هغه واقعه ده کې کوم ځای چې ضروري دی هغه د قرآن عظیم الشان راغشتی دی. الله رب العزت فرمای د سلیمان علیه السلام تذکره ده چونکې نو مثالونه ذکر کیږي چې د سلیمان علیه السلام په دومره بادشاهۍ کې خدای پرې نه خود په دې کې د الله د وحدانیت نښې دي چې دا دومره قانونه د هر څه ورته الله تابع او بیا یې وویل چې الله رب العزت کوم قانونو یې کړی دی په راحت وخت د راحت په وخت نو الله رب العزت بیا راټینګ کړي نو هغې کې تذکره کوي د قوم سبا. قوم سبا دا یو قوم د یمن سره نږدې د عربو په خطه کې اوسي او سرسبز و شاداب علاقه و دې سره دوه قسمه ځای و په قوم کې یعنې د دې چې په کومو علاقو باندې زور نو هغه دوه قسمه ځایونه یو غرونه بل ریګستاني علاقه وه. دې غرونو نه به اوبه موبه چونکې عام طور معمولي خلک چاچکر کوالي یا ځي راځي دی غرونو علاقو ته نو ته پته لري د غرونو نه چې کومې اوبه وغیره راځي نو دوی داسې کار وکړه چې د دغه غرونو په دې یعنې د هغې نه چې کومې اوبه رابهېدې هغې ته یې بند وتړ او ډیم یې جوړ کړ. چې کله یې ډیم جوړ کړ او ښه کافي غټ ډیم یې جوړ کړ هغې نه به بیا خپله دغه ریګستاني علاقه وغیره دا به دې اوبه کوله. عربو کې اوسه پورې دا معمول چې دا کم ځایونو کې د غرونه وغیره د دې نه به چې کومې اوبه راتلې هغه به بس په ریګستاني علاقو کې هغې به مطلب هغې کې به خورېدې ګډوډېدې به او څه انتظام به ورته هغې نه کړو. او د ډیمونو دا سیسټم دا هم د اوس نه نه دی هغه د فرعونیانو چې کوم تاریخ دی نو په هغې کې به بادشاهیانو داسې ځان له د ډیمونو بندوبست کوه د هغې نه به بیا ځمکه چې ده نو هغه اوبه کولو دا کیسې به یې کولو دقه شانتي هم کړو. دې چې کله وکړه د دې نه به د خپلې علاقې دا اوبه کولې نو دې سره د دې علاقه دا ډېره زیاته مزېداره سرسبز او شادابه شو. کله چې دا آیاتونه را نازل شو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ودرېده یو صحابي هغه ورته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سبا څه شی دی؟ دا سبا څه شی دی؟ غره دی انسان دی قوم دی څه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه دا سبا چې دی دا یو قوم و دا د خپل نیکه په نوم سره چې دی مشهور شوی. سبا بن اشجب بن یعرب بن قحطان بن هود علیه السلام نو دا هغه نوم بیا په دې کې بل قسم تېر شوی تبع هغه پکې مشهور کس و هغه هم د دې دا وروستو چې دا کوم قوم د سبا راغلی د دې په نیکونو کې راځي هغه پکې مسلمان وروستو چې دا کوم خلک و دی بیا د دین نه وړی نو علما لیکي څه دیارلس پیغمبران والله راغلي څه دیارلس
او هغه په ورته ویلې چې وای الله باندې دا تاسو چې څه کوي شرکیات وغیرہ دې ځان بچ کې او دې به نه دې په دې خپل د دې دا سبا دا کما باغونه چې دا چې ډېر سر او شاداب شوم چې نږدې د غسین باندې وکم کیشته تیرېدل وي د دې داسې آب و هوا الله رب العزت ګرځولې وه چې دې علاقې ته به څوک راله خو باسې مو په نږدې به څوک تېرېدم نو هغې به داسې محسوسوله او د دې باره کې بیا د عیسی علیه السلام نه 800 کاله مخکې را تېر شوي نو د هغې چې کوم مورخین دي اخري چې کوم مورخ دی هغې هم دا لیکلي دي چې داسې به خلکو محسوسول او دې ته نوم ورکړو چې ګویا دا د جنت یوه ټوکړه ده دومره د هغې میوو به خوشبويي وه او دومره دغه علاقه ښکلې وه هسې هم چې سړی په یو ځای باندې تېرېږي د دې هغه باغونه ښي سایډ ته به مو د لارو سایډ ته هم دلته یې تعبیر شوی دی په 2 باغونو سره ګویا دا باغونه دومره ګڼ نږدې وو چې دا به 2 باغه ښکارېده چې یو دې لاس ته باغ دی بل دې لاس ته نو هسې هم چې د لارې د سایډونو ته دا شین بوټي وي او اوبه ورسره روانې نو دا ډېر زیات خوند او مزه کوي د دې ډول یو خلک د چکای په یو خوا بل خوا دې ته ځي نو د دې دغه شان علاقه وه نو دغه اخري مورخ لیکلي دي بلکې دغه 2 مورخینو دي دغه اقوال راغشتي چې هغې ټول دا لیکلي چې کم خلک به دې علاقې ته راغلل د هغه په بدن چې به څه بیماري وه هغه به آب و هوا یې داسې وه چې بیماري به ختمېده او که د انسان په بدن کې به سپږې وي سپږې هغه سپږې به مړې شي هغه هوا کې دا تاثیر داسې یعنې څومره اخواتې بسېدو نو دومره مزېدار آب و هوا وه نو دوی په دې کې ډېر زیات مغروره شو الله اوس د دې مثال لپاره چې مغروره شو دغه 14 پیغمبران پرله پسې ورپسې راغلل خو دوی د هغې ونه منل دې کې څه کسان بیا د بدرت په زمانه کې دي چې خیر وی نه منله چې وی نه منله نو الله رب العزت دغه خپل بند چې دي کوم جوړ کړو دا ډیم دا یې پرې خلاص او راخلاص یې پرې څنګه کړ نو منګک تښتېدلی منګکان چې دي دیرای د نر زامن او دا ورته ونښته ده شوي نو بس دغه دیوال یې ولا و الله رب العزت دا طاقت ورکړ دې د نر زامن خو هر څه لګي پیسې د دې خوښې دوکانۍ ته دي لګي دوکاندار شي او دا خور د دې لګي کپړه د دې لګي کاغذ د دې لګي په دنیا کې داسې څیز نشته مساله دې لګي هر څیز راغلی نو بس هغه دیوال ته ونښته او دغه دیوال چې مکمل کله ډک شو نو دا دې شعوري ته ور محسوسه کړه چې وایي دا اوس راغورځي نو دې د دې ځای نه وتښتېده لاړ باندې چې وتښتېده خدای پاک په دې باندې چې نو دغه بند دا راوشلو او دغه ټول قوم چې دا ورسره هلاک شو الله د هغې تذکره کوي الله هم دوساتي الله وایي چې کله د الله رب العزت یې ونه منل نو دونه مضبوط قوم دومره ښه خلک یعنې په دنیایي حیثیت سره هغه مې تباه او برباد کړي او منګک ویله کیسه وونه لقد كان يقينا لسبع د قوم سبا دپاره فی یقینا د قوم سبا فی مسکنهم پزید استوګ د دیو کی آیت نشانی د قوم سبا دپاره د دې د اوسېدو په ځای کې چې دا نشانې وي او کاش چې د دین عبرت اخیستل جنتان دو باغونه عن یمین خی سایډ ته د دیونه و شمال او ګس سایډ ته د دیونه خی طرف ته د دیونه او ګس طرف ته د دیونه ماته وي دلته تسنیه ذکر د جنتان خو دې ته ویل شي تسنیه للتکثیر تسنیه د خو د ډېروالي دپاره ډېروالي ته اشاره ګویا داسې ښکارېده چې دا دوه باغه دي داسې ګڼ کلو من ورته ووی خوراک کوئ من رزق ربکم د رزق د رب ستاسو نه واشکرو له او شکر وباسئ د دغه الله رب العزت د الله شکر وباسئ بلدتون دا خالیه دا طیبتون پاکیزه بلدتون علاقه ستاسو ملک ستاسو
طیبتون زرخیز و شاداب دے وربن و ربی کریم غفور بخنه کوونکی دی الله رب العزت هم چې دا بخنه کوونکی دی وړاکې داسې درکړې ده چې سرسبز و شاداب مزیدار علاقه ده نو څوک د الله شکر ادا کې براحت کې څوک مې راوي الله مې راوي فاعرضون دی مخواړو دیالس پیغمبرانو منو فاعرضون مخواړو فارسلنا راوشلو علیهم بدیو باندې سیل العرم اغبند عرم اغدین سیل العرم واصل کی ویلیم شي سیلاب زورور تا سیلاب زورور یا د تیز باران والا سیلاب الله فاعرضوا بدی اعراض کو دی مخبارو بارسلنا راوم نیگو علیهم بدیو باندې سیل العرم اغبند عرم اغدین اغبر اوشلو وبدلناهم او بدل کی مرک دی تبزه بدل کی مرک دی تا بجنتین پزید دغه دو باغونو جنتین دو نور باغونا الله رب العزت فرمای دا حلقم څنګه بدی باندې دا ډېرونه راوښتول او دا ارس پسونه نيستو نابود شو حلق پکې خلاق شو او که چاته ما باقیات پکې پاتې شو وبدلناهم وبدل کی مرک دیوتا بجنتین پزید باغونو دیو کی جنتین دو باغونا زواتای چیوا وکلن میوه د هغه خمتن بدمزه خرابه اول خو میوه دومره مزیدار و چې په کشتو کې به څوکله میزدې سیمتي هغې به مخصوصه وله خو اوس الله رب العزت وایي جنتین دو باغونه زواتای وکل خمتن چیوا میوه د هغې بدمزه و اصل او غز چې کوم دي د غز داغونې چې کوم داغونه او واسبن او د غز بوټي پکې راوخېدول او ورنګ بوټي د غز وشیء او سسیز من صدر د بیرنا نو د بیرې صفات راغلي د بیره ښه بوټي دي والله رب العزت دوی معمولي ورکړو او دا نور چې د غز وغیره اوبو ته ګټې کېږي وشیء او سسیز من صدر سلکشان دي من صدر د سنا د بیرنا وشیء او سسیز من صدر د بیرنا قلیل لکشان دي ذالک دا چې جزایناهم دا جزا زمونږه دا بدل زمونږه بما په سبب د هغه کفرو چې دینا شکر کړي وا چې دینا شکر وکړه دا بدل زمونږه موږ سردا وکړو وهل نجازي او نور کو سزا مونږه الا الکفور مگر ناشکر تا الله رب العزت فرمایي جزا نور کو مگر ناشکر تا الله دې ناشکر دي ان وسه الله لقد كان يقينا لسبع تبارك قوم سبا بمسكنهم باغزد دیو کی آیت نشانی جنتان دو باغونا یمین و شمال دین خی سائٹ توگ سائٹ تا قلوم وردوی خوراک کوي من رزق ربکم در رزق درمستازونا وشکرو لا او شکر باسه دا الله رب العزت بلدتن خالیه دا خالیه دا طیبتن پاکیزه دا خالیه دا زرخیز و شادابا وربن و ربی کریم غفور بخنکون کی دی وربن و رب غفور بخنکون کی دی فاعرضون دی مخوارو وارسلنا نراغون دیگو راغشتو علیم بدیوبان دی سیلن عالمی غدین دا عالم وبدلناهم او بدل کی مرګ دیو دا بجنتین بزید دغه دو باغونو جنتین دو نور باغونه زواد یو کلی خمدین چې و میوه د هغې بدمزه و اصل اوونی دغز و شیء او سیس من صدر دا بیرنا قلیل ډیر لږ ذالک دا چې جزایناهم جزا زمونږه بما په سبب دای کفرو چې دینا شکر وکړه وهل نجازي او من بدلن ورکو الا الكفور سزا نه ورکو بدلن نو ورکو سزا نه ورکو مونږه الا الكفور مگر ناشکر تا نو که بدلته نو عام بدلدار چې د سزا والا بدل الله رب العزت چې څوک بد کوي ناشکری کوي الله رب العزت نعمت درکو او دا نعمت ناشکری وکي
نو الله رب العزت فرمایي دی بیا موږ سم سزا ورکو. الله دې موږ بچ کړي.